السلام علیکم. د نن نه دا یو خبر چلیږي چې د فلسطین صدر محمود عباس د انډیا د حمایت اعلان وکړ او زمونږ مسلمانان وایي چې آیا مونږ مسلمانان خو د فلسطین په حق کې ولاړو، د فلسطین سره ولاړو، نن ولې فلسطین والا د هغوی حمایت وکړ؟ نو یاد ساتئ دا محمود عباس وپېژنئ، دا د امریکې سړی دی، دا د نتنیاهو سړی دی او دا د هغوی سره ملاقاتونه کوي، د هغوی سړی دی او د حماس دشمن دی. د ټولو نه غټ دشمن دغه د حماس دغه دشمن دی او دا داسې صدر دی په فلسطین باندې لکه څنګه چې په افغانستان کې اشرف غني صدر و او څنګه چې په افغانستان کې د امارات اسلامي حکومت رالی او اشرف غني د افغانستان نه تېښتې اختیار کړه، دغه رنګې که چېرته کې په فلسطین کې د حماس حکومت رالی انشاءالله راضي به، نو دا محمود عباس به هم دغه رنګې د فلسطین نه تېښتې اختیاروي لکه څنګه چې اشرف غني اختیار کړې وه. نو یاد ساتئ مسلمانانو، دا د یهودو او دا د اسرائیلو سړی دی، دا د امریکې سړی دی، دا د حماس خیرخوا نه دی او نه د فلسطین خیرخوا دی او د ده کلیپونه هم موجود دي. دا بار بار حماس ته دا وایي چې ته دهشتګرد دی او ته خپله اسلحه کېږده، شکست تسلیم که چې دلته کې د اسرائیلو حکومت راشي نو دا جنګ به ختم شي او حماس والا دې ته تیار نه دي. خو که چېرته کې د حماس حکومت رالی دا به دغه شانته کې تېښته اختیاروي لکه څنګه چې د افغانستان نه اشرف غني تېښته اختیار کړې وه او په دې باندې دوکه کېږئ مه او مه په دې باندې غمجن کېږئ چې فلسطین والا زموږ سره غداري وکړه. نه، فلسطین والا هېڅکله د انډیا حمایت نشي کولی ځکه انډیا والا کل عام د اسرائیلو او د امریکې حمایت کوي. نو فلسطین والا هېڅکله د خپل دشمن سره نشي ودرېدی. فلسطین والا باندې په خپله جنګ دی په دې وخت کې، هغوی دا خبرو ته اوزګار نه دي او دا محمود عباس چې دی دا د امریکې او دا د نتنیاهو د کور سړی دی. والسلام.